بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم. څنګه چې تاسو ته پته ده د پی ټی آی چیرمن عمران خان د گرفتاری خلاف په ملک کې دویمه ورځ ده چې د پی ټی آی کارکنانو لخوا احتجاجونه جاری دي. همدغه شان په پیښور کې هم نن ورځې حالات ډیر خراب وو. چې کوم د پی ټی آی کارکنان دي هغه په پولیس باندې هم پتراو کړی دی او چې کوم د پیښور مین روډ او جی ټی روډ هغه هم بند کړی شو. د حوالې سره د نن ورځې صورتحال په اړه به مونږ خبرې کوو. مونږ سره د پیښور سینیر صحافي فدادل صاحب موجود دی. دی نه به تپوس کوو سرجي دا راته ووایي چې نن چې کوم پیښور صورتحال و هغه تاسو څنګه ولیدو؟ ډېره مننه کاشف. یو خو ظاهره خبره ده، خلک دا ټول مناظر چې کوم دي په ټي وي باندې هم ګوري او سوشل میډیا خو تاسو ته پته ده چې انټرنیټ ځای په ځای بند دی، ټویټر بند دی، نور داسې چې کوم ویب سایټس دي هغې باندې پته نه لګي. همدا یو څو محدود ذرایع دي چې هغې نه هم لکه پته لګي. خو موږ په خپله لکه په فیلډ کې وګرځېدو. د پیښور مناظر چې کوم و هغه خو ډېر افسوسناک په دې حوالې سره دي چې خلکو ته ډېرې ستونزې وې. خلک ډېر زیات مشکلاتو سره ستونزو سره مخ وو او په دې کې چونکې د پیښور چې کله هم یو سړک بند شي نو ټول سړکونه ورسره ډسټرب شي، بند شي. نو دې کې ما ولیدل چې لکه مریضانو ته، زنانو ته، لکه عام چې کوم خلکو هغې ته ډېر زیات تکلیف و، دکاندارانو ته ډېر زیات تکلیف و. د هغې کاروبار ظاهره خبره ده د احتجاج د لاسه متاثره شوی دی. ډېر دکاندارانو خپل مارکیټونه چې کوم دي تاجرانو هغه پخپله بند کړي احتیاطاً، او ډېر داسې هم خصوصاً په د جي ټي روډ باندې چې هغه په زبردستي بند کړي شي. دې کې بیا د صوبایي اسمبلي سره که تاسو وګورئ سوري پل سره، نو دلته ریډ زون شروع کیږي. نو مخکې بیا صوبایي اسمبلی عمارت دی، دلته بیا کور کمانډر هاوس دی، وزیر اعلی هاوس دی، گورنر هاوس دی. دا ډېر حساس ځای دی. نو دلته چې کله مظاهرینو وغوښتل چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي، خو هغې چونکې ناکامه شو، پولیس هلته موجود و، شیلینګ کې د انسو ګیس استعمال و. نو دې نه پس هغه په ریډیو پاکستان باندې ورغلل. نو ریډیو پاکستان بلډینګ چې کوم دی هغه یې وسېځلو او د سره سره دې نه مخکې موږ د ایټمي دماکو چې کوم یادګار و، د چاغي غرب چې کوم ماډل و هغه یې سېځلی و. او دې سره یو افسوسناکه واقعه دا هم وشوه چې نن یو امبولینس ګاډی د ایدي ویلفیر ټرسټ هغې نه یو مریض یا یو زخمی مظاهرینو راکوز کو، هغه ګاډی د امبولینس ګاډی وسېځلو. دا په مظاهرو کې ما په ډومبي ځل ولیده چې په مظاهرو کې امبولینس ګاډو باندې پتراو هم کېږي، هغه سېځلی کېږي هم. نو دا ډېر افسوسناکه خبره ده. دا مناظر چې کوم دي دا د تحریک انصاف د قیادت دپاره هم ډېر د تشویش خبره ځکه ده چې تحریک انصاف ځان ته یو پرامن جمهوري سیاسي جماعت وایي. نو که فرض که دا ټول د پی ټي آی ورکران او په دې کې بیا خلکو توړ پوړ کړی، نو بیا د تحریک انصاف قیادت ته پکار دی چې د دې وضاحت وکړي چې دا واقعي د تحریک انصاف مظاهره وه که عام خلک راوتي وو. او که عام خلک راوتي وو نو په دې کې که شرپسند راوتی دي، شرخ چې څوک خوښوي هغه راوتی دي او پکې دا قسم کارروایي نه کوي. نو ظاهره خبره ده چې پیښور مناظر به همداسې چې دا څنګه مونږ وکتل، میډیا نور ملګرو وکتل. دې سره سرجي مونږ نن وکته چې د کم گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي دی د هغه چې کومه ذاتي پلازه ده په هغې باندې هم د پی ټي آی کارکنانو لخوا پتراو شو او بیا ورسره چې کوم سرکاري بینک و کوم نیشنل بینک و په هغې باندې مو شو. په دې اړه به تاسو څه ویل غواړئ؟ ظاهره خبره ده په دې روډ باندې چې څومره نجي او سرکاري املاک دي هغې ټولو ته نقصان رسولی شوی دی. او بیا خلکو ته دا هم پته وه چې دا د حاجي غلام علي ذاتي پرسنل لکه ملکیت دی پلازا. نو هغې باندې پتراو هم وشو، د هغې شیشې هم ماتې شوې. دلته چې کوم بینکس دي د هغې شیشې هم ماتې شوې. دې سره سره دلته په اشنغرۍ کې د وسلې یو دکان و هغه لوټ کړی شوی دی، هغې نه تماچې ټوپکې هغه خلکو وړي دي. نو دا ډېر افسوسناک صورتحال و. پرون موږ دا هم وکته چې کوم مظاهرین و هغې کوشش دا کړی چې بي آر ټي ټریک باندې قبضه وکړي یا بي آر ټي ټریک ته ور واوړي په جنګلو باندې او د بي آر ټي سټیشن ته یا بي آر ټي بسونو ته نقصان ورسوي. خو د بي آر ټي چې کوم خپل پولیس دی هغه ډېر موږ ته پرون ډېر اکټیو ښکاره شو. نن چونکې بي آر ټي سروس مکمله توګه باندې بند و، نو خلکو بي آر ټي سټیشن ته یا د بي آر ټي چې کوم املاک دی هغې ته نقصان نه دی رسولی. خو کوشش یې دا کړی چې پرمختګ وکړي، مخ په وړاندې لاړ شي ریډ زون ته. خو پولیس هلته نفري ډېره کمه وه، خلک هم ډېر کم و. دا نه وه چې لکه په زرګونو خلک دلته په مظاهره. دلته
شپږ 1500 خلک چې کوم دي مظاهرین په اشنغرې او داسې شپږ 1500 خلک چې کوم دي کسان پای کې ځوانان او هلکان او ماشومان ډېر زیاتو هغه د سوري پل چې کوم ریډ زون چرته نه شروع کېږي هلته موجود نو دا ټول صورتحال د پیښور ډېره مننه کتونکو تاسو د پیښور د حالاتو نه خبر شوي نن چې کوم د پیښور حالاتو د پی ټی آی پروټیسټ له وجې نو د هغې نه تاسو خبر شوي دې سره به نور چې کوم د مخکې صورتحال یې هغې نه به مونږ تاسو خبرو مونږ سره اوسئ ډېره مهرباني